نن په افغانستان کې بیګا چې کومه زلزله راغلې وه او د هغې زلزلې چې قدرتي آفت او د هغې په وجه باندې ډېر زیان چې کومه دی دا په کونړ کې په پکتیا کې او ننګرهار کې ولسونو ته رسېدلی دی نو موږ ته په انتهایي افسوس دی افغانستان زموږ ګاونډي هیواد دی د ډیورنډ د کرښې نه غاړې دي او په دې غاړې دي دا پښتانه دي موږ یورونه یو وجود یستو نو په کې ډېرو خلکو ته چې کوم دی زیان رسېدلی تقریبا 900 کسان دا شهیدان شوي دي او تقریبا 3000 کسان چې کوم دی دا زخمیان شوي دي نو موږ د خپل د ریاست نه دا مطالبه کوو د صوبایي حکومت نه او د وفاقي حکومت نه چې د انساني همدردۍ په بنیاد باندې د پښتونولۍ په خاطر باندې د افغانستان سره چې کومې زموږ د کونړ لارې دي که هغه نوا پاس ده که هغه ګاخي پاس ده که هغه لټۍ پاس ده چې هغه فوري طور باندې پرانیزي او هلته چې څومره زخمیان دي چې هغه زخمیان د پښتونخوا وطن د هسپتالونو راوړلی شي او د هغوی علاج وشي ځکه چې دې وخت کې هغو ته زموږ ضرورت دی زیاتره کلي داسې دي چې هغه اوس هم د خلکو ورته اکسس نه دی شوی او زیاتره انسانان چې کومه دی دا د کورونو د خاورو د لاندې دي ځکه چې زیاتره آبادي هلته کچه ده او کچه آبادي په هغو راپرېوتې ده نو باید چې هلته موږ د هغو سره چې کوم دی څومره امداد کولی شو چې ریسکیو ټیمونه هم ولېږلی شي او هلته چې کوم دی د هغه ولسونو مرسته او مدد وکړلی شي دا ډېره زیاته ضروري وه